د محرم میاشت ته هم خپل فضیلت حاصل دی او بیا د محرم په میاشت کې خصوصي طور باندې لسم محرم چې عاشورا وته ویل کېږي د خاص فضیلت حاصل دی کله چې د رمضان المبارک روزه نوې فرض شوه د رمضان المبارک د روزو نه مخکې د محرم د عاشورې ورځې روزه فرض و حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم او په صحابه کرامو باندې دغه روزه نیول فرض و خو بیا کله چې د رمضان المبارک د فرضیت حکم راغلو نو د محرم د عاشورې ورځې چې کوم روزه و دا هغه حکم منسوخ شول فرضیت والا بیا د محرم میاشت دغه عاشورې ورځې روزه مستحب او سنت وګرځیدله او زما عزتمندو په اکثرو جمعتونو کې علما کرام بیانونه کوي چې په دغه ورځ باندې یعنی عاشورې په ورځ باندې حضرت آدم علیه السلام الله تبارک وتعالى پیدا کړو او د عاشورې په ورځ باندې الله جل جلاله د حضرت آدم علیه السلام توبه قبول کړې و او دغه شانته مختلف واقعات دغه ورځې طرف ته نسبت کوي خو لیکن صحیح د حدیث په کتابونو کې داسې خاص ذکر نشته دغه واقعو صرف یو واقعیا په حدیث مبارکاو کې شته دی هغه دا چې کله حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته تشریف یوړلو نو په مدینه منوره کې وی يهوديان هم دغه روزه نیول د عاشورې د ورځې نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم معلومات وکړل پختنه وکړه معلومات ته وشول چې يهوديان په دغه ورځ روزه ځکه نسی چې په دغه ورځ باندې الله جل جلاله حضرت موسی علیه السلام او د موسی علیه السلام قوم ته د فرعون نه نجات ورکړو فرعون تاسو ټول پیژنو فرعون ډېر غټ ظالم بادشاہ تیر شو د خدای دعوی کړي و ولیکن کله چې الله جل جلاله د هغه د هلاکت فیصله وکړه نو الله تبارک وتعالى پلاسم د محرم باندې هغه هلاک کړ او بنی اسرائیل ته الله جل جلاله د فرعون نه نجات ورکړو نو هغه د دې په خوشاله کې د الله تبارک وتعالى شکر ادا کولو په نیت باندې روزه وینیولا نو دا یو فضیلت په حدیث مبارکاو کې شته دی بل زما عزتمندو د حدیث مبارکاو په کتابونو کې یو حدیث مبارک لیکل شوی دی چې کم کسان د عاشورې په ورځ باندې خپل اهل او عیال خپل بچو باندې د خپل وس مطابق وسعت وږي د خپل واس مطابق باندې خو خوراک وږي نو الله جل جلاله دغه انسان ته پر رزق کې برکت واچي مثال کے طور پر عام طور باندې یو سړی خپل کور ته دال مسور راوړي نو لسم محرم باندې چونکه روزه فضیلت هم دی حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کم کاس چې د محرم د عاشورې د ورځې روزه ونی ولا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې ما امید دی الله تبارک وتعالى نه دای چې الله پاک به دغه ورستونی یو کال ګناهونه معاف کړي او چې ورجه ونیسا او په یو روزه باندې ورستونی ټول ګناهونه ته الله پاک معاف کړي څومره خوشاله خبره دا اوس الله تبارک وتعالى مونږ ته بهانه ګوري چې ټیک ته ګرمي دا ګرمي کې اورز روزه ونی ولا ما راځي پر زه وته په باندې ورست یو کال ګناهونه معاف نو ډېر غټه سودا ده چې څوک یې ونس نو روزه خلکو نیولې وی کور کې او بیا حدیث مبارک باندې عمل وسرو کی چې دا عاشورې ورځ ده نو په کور کې لګو ساعت وږي چرګوړه راوړي یا غوښه راوړي ورجم وسره پخېږي خپل اهل او عیال باندې صدقه وکي الله تبارک وتعالى دې په برکت سره د کور کې او د پرېزه کې برکت شي موږ تاسو کوشش بل زمای عزتمندو بیا محرم د عاشورې په باره کې یو بل حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله آخري عمر یو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحابه کرامو ته چې صحابه کرامو دا د عاشورې په ورځ باندې موږ هم روزه نسو د عاشورې په ورځ باندې يهوديان هم روزه نسو يهوديان په دا وجه روزه نسي چې دغه ته د بنی اسرائیل نه نجات ملو شوی دی ګوره خنیات یو غلط نیت نه و يهوديانو د الله شکر ادا کولو په نیت روزه نیول چې یاره موږ د الله شکر په دا ادا کوو چې موږ پیغمبر ته او موږ قوم ته په دا ورځ باندې د فرعون نه نجات ملو شوی او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په محرم لسم عاشورا باندې روزه نیولا
نو په آخري کې نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته فرمایي چې صحابه کرامو په محرم کې په عاشورې ورځ باندې مونږ هم روزه نسو او يهوديان هم روزه نسي. نو چونکې يهوديانو سره مشابهت راسي، يهوديان هم په دغه ورځ روزه نیولې او مونږ هم په دغه ورځ روزه نیولې ده. پیغمبر علیه السلام صحابه ته فرمایي چې صحابه کرامو کرا روان کال لزه ژوندی وم نو زه وسرالیان نه هم نسم اولیا وسره ولا سمم نسم، یعنی نه هم ولا سم نسم ولا سم ولا سم نسم، یعنی دوی روزه و نسم. يهوديان سره مخالفت راشي، يهوديان سره مشابهت را نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمای خالف المشرکین، تاسو يهود مشرکان سره يهوديان سره دغه ټول سره مخالفت دغه سره مشابهت مت. ونن افسوس زما عزتمند د موږ مسلمانان په هر یو عمل کې په هر اورز باندې دا کوشش شروع کړی وي چې په څه طریقه باندې موږ د يهوديانو نصاراو غونډې ولدای شو. زموږ په بازارونو کې وګرځا، زموږ په بازارونو کې وي وسلو کې چیرته یو لاس کسان داسې وي چې هغه وي سنت مطابق بقایا ټول وي چې کوم د يهوديانو نصاراو غونډې خپل ځانونه جوړ کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من تشبه بقوم فهو منهم، کم کسان چې د کوم قوم سره مشابهت کوي، چا سره ځان جوړولو کوشش کوي، نو دا وی د هم یو سره قیامت په ورځ باندې راوچتي. او دا ډیره زیاته خطرناکه خبره ده چې یو انسان د مسلمان په کور کې پیدا شي، په غېږ کې وته اذان او اقامت وکړل شي، د مسلمان نامه به باندې کې خودل شي، د مور بلاره خواهش دا وي چې ما بچای خپل دیندار جوړ شي، خو لیکن دغه بچي يهوديانو او نصاراو باندې مشابهت کوي، يهوديانو نصاراو نقالي کوي او بیا قیامت پر ورځ دا یو په صفونه کې راوچتي کې د ډیره زیاته د افسوس خبره. تر کومه پورې چې مسلمان خپل ځان صحیح مسلمان جوړ کړي نه وي تر هغه پورې کامیابی دی نشي. نن د مسلمان سره ټیکنالوژي خاطر را مزایل وسرشته دی، اټم بم وسرشته دی، هر څنګه اسلحه وسرشته دی، خو د هغې باوجود مسلمان په ترکې باندې نه دی. د هغې باوجود مسلمان ورځ په ورځ باندې لاندې غورځېږي. د هغې وجه دا ده چې مسلمان خپله مسلماني پرېښې ده، خپل اسلام یې پرېښی دی.